نو دا آسان دی کنه دې کې څه نشته دی ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دو بیبیانو چې په خپل مابین کې یو بسره معاهده وکړه چې کم یو لمخ کې راغې نو ورته وایي چې تاسو نه د مغافیرو د ذائقه محسوس کیږي او داغي هغه بوی محسوس کیږي نو کله چې حضرت حفصه عاشی وی نو بیا حفصه موي بیا حفصه ته نبی علیہ السلام عزت ته چاته نه وای نه غیر نه دا خبره فاش شو بیا اذ اثر نبی کړه چې راز کړ پیغمبر اسلام الی بعض ازواجی حدیثا په طرف د بعضی بیبیانو خپل ته خبره چې نو حفصه ولما نبات بی هر کله چې دې خبرو وکړه دې خبر سره خپل مرګري تا واظهر الله علیه او دا خبر الله اخکار کړ په خپل نبی باندې چې ستا بیبي ستاره فاش کړ عرف بعضه سمانا خودنه وکړه پیغمبر بعض خبرو دی بیبي تا چې تا دا ویلي دي واردم باز او د بعض خبر نه چې شم پوښي وکړه مسامحه وکړه فلما نبأها به هر کچ خبرداري ورکړه حضرت په دې خبر باندې وقالت دی بیبي من انبأك هذا تو چا خبر کې جما سارا فاش کا نبأني العليم الخبير او په دې کې روایت شابه د نبی عليه السلام نا قد مر فرون چلو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن معينة الدوثي رضي الله عنه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس يقول اردت ان اسال عمر فقلت يا امير المؤمنين ما ارادو کا تپوس عمر سے ابن حکما ما اے امیر المؤمنین من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دو زنانې کم یوي تظاهرتا چې د یو بل مرګرتیا کړي وا علی رسول الله یعنی په مخالفت پیغمبر علیہ السلام علی د ضرر د پاره دي فما اتممت کلامی ابن عباس ما لا خپل خبره نو تر سره کړي معنا ما لا خپل خبره نو پورا کړي چې حتی قال عائشه و حفصه لکه ما لا خبره نو پورا کړي چې نیمګړي خبره می شروع کړې عائشه حفصه وکړه مطلب تور سره مولانا سیوا جی قربان وَإِن تَتُوبَا مَانَ یادک وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ کہ چرتا تو توبہ واسے اللہ تھا فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ندلی جواب مقدر دے کہ تاسو توبہ وکلا اللہ تا فَذَلِكَ يَلِيقُ بِشَانِكُمَا دا توبہ تاسو شان سره ډیر مناسبه ده وَلِفَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا پس په تاقید سره مایل شوی دي زړه نستاسو په طرف ته توبه دا زم معنا ده انو خلک پر شاله معنا کې غیر مناسب معنا ده ایو سغت قلوبکما کاږي شوی دي د حق نه زړه نستاسو دا خبره خوان نه کوي پس مایل شوی دي زړه نستاسو توبه ته مایل شوی نو باسه کنه توبه اوس دی وی سغاوت و اصغیت لازم او متعدی سغاوت مایل شم اصغیت مائل مکا ملت مائل شم لتصغى لتمیلا معنی صغوت و اصغیت په معنی د ملتو ده لتصغى معنی شو لتمیلا چې مائل شي صغت قلوبکما مالت قلوبکما الى التوبه جی وان تظاهر عليك چرتاسو معاونت یوبل ساتل ساتي په خلاف د پیغمبر فإن الله هو مولاه الله هی مددگار د خپل نبی دی بس جمله خلاص شو و جبريلنا مستقل کلام شروع دی او په دې باندې بحر محیط خسته باس کړ دی بیا چې سبا ولوي قران په بحر محیط بدی ځکه وګورئ ٹھیک شو و جبريل وصال المؤمنین جبريل مبتدا دی وصال المؤمن والملائکه بعض ظهیر دا خبر دی او جبريل علیہ السلام او صالح مؤمنان او فرشتي پس دینا ظهیر ملاتړي د پیغمبر دی او دا ظهیر مفرد دی بوزن فاعل دی ایستوی فیل جمع والمفرد وغیر ذالک
او ظهیر په معنی د عونن مددگار دی تظاهرون تعاونون تظاهر معنی د یو بل مدد کوله وقال مجاهد کو انفسکم علیکم نارا مجاهد وی بچ کې خپل ځانونه او خپل آل د اورنا الک ځان به د اور نه څنګه بچ کې او خپل آل به د اور نه څنګه بچ کې وی بتقوا الله تعالی وادبوهم تقوا اختیار کې وادبوهم ور خپل اولاد نسو کې ادب ورکه ادب ٹھیک شو کنه ولا ترفع عنهم عصاك شرقای کې دوی لګرا ادب بسکال سری چلو قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس يقول كنت اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنة لم اجد له موضعا لم مکستو سنتر ما یعنی یو کال دمو کړه لم اجد له موضعا ما مناسب نگن دی سوال دی پارا موضعان سمحل سزے سمحل حتی خرجت مو حاجن تردی چی ورز عمر سے سرهوتم د مدینینا حج کونگے فلما کننا بزهران چه مقام د زهران تو رسیدو ذهب عمر لحاجتی عمر خپل حاجت انسانی دی پار لار لکم پرویلو فقال ادرکنی بالوضوء راو رسو ما تا لوٹا دو بو فادرکتو بلی داوا ما رسول ورطا لوٹا دو بو فجعلتو اسکبو علیه شوروشم چه ما ورطا اللہ سن لو بارو لے وریتو موزیان ما امند دق زید تپوس ورایتو موزن او امی مند دق زید تپوس ځکه خبرې اترې چې را سره شروع کړي ما ځکه خبرې خو شروع شي ملاو شو موقع ملاو شو نو موقع د سوال می موزن موقع د سوال فقلت ما یا بالمؤمنین من المرأتان اللتان تظاهرتا قال ابن عباس فما اتممت کلامی ما لا خبر نو خلاص کړي حتا قال عائشه وحفصه باب تفسير قوله عسى ربه ان طلقكن ان يبدل له ازواجا خيرا باب دې په بیان د مراد او تفسیر دې قول د باری تعالی الله عسى ربه قریب دا چې رب د محمد علیه السلام ان طلقكن کې طلاق ورکی دا پیغمبر تاسو لا ان يبدلوا دا يبدلوا عسى ربه سره متعلق ده عسى ربه ان يبدله ازواجا ان طلقكن خيرا منكن تاسو غورا مسلمات ایمانداری مؤمنات تابعداری ایمانداری قانتات عاجزی کو ان کی رب تا یا خاون تابعداری غائبات تو بغاد گناہوں نا عابدات عبادت کو ان کی درب سائحات رجدار مهاجرات صیبات زڑی وابکار نو پیغلی قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا هشام بن حميد عن انس قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغير عليه اجتماع معنا مشوره وکړه او راغونډي شوې خزه د حضرت صاحب فی الغیرتی غیرت کې د غیرت نه مراسری هغه طلب د دنیا فقل لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدل له ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الايه تبارك الذي بيده الملك التفاوض بس تبارك الذي سوره تبارك شروع شو پد سو کال پس بخلاصی کی التفاوت الاختلاف یعنی ما ترافیا من تفاوت په معنی اختلاف دی او التفاوت والتفوت واحد تفاوت او تفوت په معنی یو دی یعنی جدا کېدل تمیز من الغیظ اعتقدت او چکٹ مشی منا کے بہا اے جوان بہا اگر ارخونه ددی اوګی ددی لار ددی تدعون چې طلب کوي وتدعون مثل تذکرون وتذکرون شارکی چالکا مخفف مشدد یو معنی دا ويقبضنا يضربن باجنحتهن يضربن معنی چې ټپي خپل وزري وقال مجاهد الصافات
مانسدا وړون کې د وزرو بوسوتن اجنحتهن چکلاوی وزر ددوی نفور الکفور سورۃ خلاص مخه ده. نون والقلم یعنی سورۃ والقلم او دغی تفسیر مختصر. قال قتادة حرد فاتوا على حرد قادرین. حرد په معنا د من سرازی او دې معنا کې جد فی انفسهم قطعی فیصله پزړو کې جد یعنی هغه قطعی خبره فی انفسهم چې پزړو دوی کې وا. وقال ابن عباس انا لضالون او ابن عباس په تفسیر د انا لضالون کې معنا وکړي ازللنا مکان جنتنا خطا کومګه اغزه د خپل باغ ازللنا ای اخطانا مکان جنتنا ای مکان باغنا. فقال غیر ابن عباس وی کسریم پشاندا دلول کړي شوی پشاندا کټ کړي شوی ایرا شوی. کسریم په ماده مسروم دلول کړي شوی کسریم وس کړي شوی. اوس دې معنی کې اسریم معنی دا اے جدا کړي شوی لکه وی کا صبح پشان د سبا ان سرم من الليل چې د شپې نه جدا شي اول لیل ان سرم من النهار او شپه چې د ورځې نه جدا شي. وهو اذن كل رملتين ان سرمت وهو او دا سریم ستوي په دارنګي لکه شپه چې د ورځې نه جدا شي او ورځ چې د شپې نه جدا شي. دارنګي کل رملتين هر ډیره کې د شګي ان سرمت من معظم الرمل ان سرمت چې جدا شي من معظم الرمل د غټ غرد شګینا لکه د شګي غټ غری او هغه نه لکه لکه شګه دوړي دلا نو نری غونی خټکې جوړ شو خټکې پیژنه کا نری غونی جوړ شو دایته اسریم وي. وسریم اذن المسروم جدا کړي شي مثل قتیل و مقتول لکه قتیل چې په ما د مقتول راځي. باب دې په بیان د تفسیر دی او تلن بزبانه بعد ذالک پس دې عیبنا زنیمن بدنام دې زنیمن بدنام دې حرامی دې نمبر 10 دې حاجی. وفي قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الله عن اسرائيل عن ابي حسين عن مجاهد عن ابن عباس وتلم بعد ذلك زنيم قال رجل من قريش ابو سلمة مثل وإذا زنیم بدنام سوق دا زنیم ار هغه چاته وی کنه چې پلار معلوم ني مثلا د خبره مور اواري بازارنی وځګنه وري سیوا اور خپل فصلی د هر چانو بکړي اردا ورته پتنی چې دا مخفل اوس د چا نه ده. زنیم لیس یعرف من ابوه بغی ام ذو نسب لئیم. اوس دې رشتہ دار نه معلومیږي نو بدنام شي. قال رجل من قریش وی مجاهد ابن عباس دا یو سړیو د قریشونه چې ولید ابن المغیره له زنمتن دغی په مړی کې یو غرو مثل زنمت الشاق په شان د غر د ګړي غر پیژنې د بازي بيزي کې دې کې یو شی ځانګي دې کې تله باندې چې واخه تله باندې نو دې ته موږ غور وایو نو دې په مړی کې غورو او ځنی اصل کې هغه سیس ته وی لکه دا غوږ غوس کې او بیا چې دا ټوکړه د غوږ سره ځانګي دې ته زنم وای زنیم وای نو معنا غور خمانه دا غوره او غوره. فبي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم باهل الجنة آیا خبردار نکم تاسو لا پال جنت کل ضعیف متضاعف هر کمزور گنل شوی عاجز کنا عاجز تبه لو اقسم الله الا ابره معنا کا لو اقسم الله کده قسم مخری الله باندې اعتماد کوونکې دغه په مهربانه معنا وکاو کته قسم مخری په الله باندې
اعتماد کې انکه دای په مهربانه لا ابرون الله بده په قسم کې بری کی معنا خلق په نظر کې خو ضعیف متضاف دي خو الله په دربار کې دمره مقبولی چې الله خبره تر سره کوي الله ور الله ساتي ورشو کنه الا اخبركم بال النار اي خبر درنه کوم ز تعالی په جهنميانو كل عتل هر بد زبانه جوازن بدخویا متکبرہ مستکبر جوازن فاجر مستکبر متکبر تکبر کے ان کے الکولو سگمان کی ان کے خیٹاور باب قوله يوم يكشف عن الساق وبه قال حدثنا ادم وقال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقي لری بکی پردا رب زمون د خپل ساق نه ما یلیق بشانه تعالی ساق من اسماء صفات لا ننکرو انکار نکو منگا د ساق نه ٹھیک شو او تعین هم نکو منگا په معنا د ساق باندې بلکې ویو منگا چې اساق ما یلیق بشانه تعالی ٹھیک شو او چې څوک تعویل کوي نو کشف ساق کنایه ده د شدت الامر نه لکه ته چې چا په منډه وای نو بډې وای نو چې کله خبره سخت شي دا به تعویل شي نو سیده به شروع کې الله ته هر یو مسلمان سړی و مؤمنه مؤمنه خذا ويبقى من كان يسد في الدنيا اکبر او پاتې بشي د سیدین هغه سړی چې په دنیا کې سیدا کولا خوريان و سمعتن ریاکارۍ دی پارا او نام و نمود دی پارا فیذهبون دی بقصد کی لیسجد سیدو کی فیعود ظهر طبقا واحدا نو بغرد دریم لا یو تخته الله اکبر نو بیا کو تخته ټیټیږي نه کنا نو دی به سیدا دي شکوله معنا دا شو دی سیدا غیر مقبوله وي دنیا کې چلو بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحاقة عائشة الرازية نو دوی له الله ورکی جن داس جن رازیتن خوشالون کې یرید فیها الرضا یا یزيد فیها الرضا چې زیاته به دې په دې کې رضا مندي خو خوشاله خیراز مزیدار جی القاضية الموتة الأولى التي متها لم أحيا بعدها من أحد عنه حاجز أحدا گورا علماء کرام القاضیہ یا لیتها كانت القاضیہ ہائے کاش دا مرزما عمر ختمون کرے القاضیہ الموتۃ الاولى الموتۃ الاولى موتۃ الاولى اگر بے مر چکم دنیا کیو التي متها چې دې مخی دنیا کې مړو لم احی بعدها او چې بیا دغه نه پس دې حساب کتاب دې پار نوې ژوند دې کړی شوی من احدن عنو حاجزین فما منکم من احد نبی د تاسو نه هیڅ کس دی له بچکون کې امام بخاری وی د احدن راغل دی خو دی وی د احد یکون للجميع وللواحد د احد یو د پاروم راضی او جمع د پاروم راضی معنا بدانی چې ما منکم من احد نبی یو کس حاجز او ډیر به حاجزین شي نه ما منکم من جميع ان حاجزین ٹھیک شمو نه نسبه وقال ابن عباس الوتینیات القلب وتین اغرقتوي چې ضرورت رسیدلی وي هغه عروق متصله ضرورت کله چې دا عروق کټ شي نو انسان پر کټ شي دا چې کټ شي نو انسان پر کټ شي اوږي نه مرشي فقال ابن عباس طغى لما طغى الماء ایک کا سورہ لما طغى الماء ایک کا سورہ چوب زیات شي ويقال بالطاغيه طاغيه معنا اي بطغيانهم دائما راوخه فولقوا بالطاغيه فولقوا بسبب طغيانهم ويقال طغت على الخزان طغت الخزان داس طوفان طغت الخزان چې په خازنینو په نگرانانو باندې سشه غالب شو
او د بے کنټرول شو کنټرول خبره بار شو لکه چې زیات شوی او په قوم د نوح علی السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل والفصيلة أصغر. ګوره سورۃ سأل سائل معارج خجی سأل سائل مانگا مانگنے والے نے کیا مانگا عذاب مانگا کس سے مانگا من اللہ ذل معارج واہ واہ دلیرا والا سنی سے واہ واہ دلیرا واہ واہ ډیر ضروري وای واہ واہ ډیر ضروري وای غواړم او عذاب غواړي هغه بیا د الله نه غواړي عذابم داسې غواړي چې له سلو دافي چې یقیني راتون کړي واہ واہ جرأت مندا سمره بہادر جرأت مند ته الله الله والفصيله وفصيلته التي تؤويه هغه فصيله کومبا چې دیو تزان منسوب کړي و الفصيله اصغر آبائه هغه د دې په آباو کې اصغر ته وي اصغر معنی نږدې لکه نیکه لکه د نیکه پورې رشتې ته فصیله وي عرب او د نیکه نه بره چې اورشي هغه ته بیا شعب وي شعوبا وقبائلا شعوب ورته وي القربا الیه جنتی ته نږدې ینتمی من انتما نسبت کیږي دې تاغه سوچ نسبت کوي جی یعنی سمانه دا اور سوزون کې د شوا ده شوا معنی اعضاء انسانی په خپلوي الیدان دو لاسونه ورجلان دو شپې والاطراف او اطراف دې وجلدۃ الراس او سرمند سر یقال لها شواتن دې ته شواتن هم وي بس وما کان غیر مقتل المانا او دی شوان مراد هغه شی دی چې کان وی غیر مقتل چې نوی هغه زید قتل مان یاد کړه ما کان غیر مقتل هر هغه سیز ته شواوی چې هغه زید قتل ني مان هغه شی چې دغه په قتکول سره مرینا لکه وخت غوس کی ګوتته غوسه کی اخپت غوسه کی پندایت غوسه کی لیچت غوسه کی دا خود مرګ نه دي سره بچ پاتې کې دي شي والعزون الحلاق یعنی عزین ده کنا نو عزین جمع د عزون شو عزون ستوي عزین الحلاق هغه ډلې د خلقو والجماعات یوم شو جمع وواحدها عزه د عزون جمع واحد عزت یعنی ډله تمره تکړه چې په سو صورتون دی وي خام ان ارسلنا نوحا الى قومه مگر نوح علیہ السلام دغه قوم ته ولېګا نو ګوره اطوارا وقد خلقکم اطوارا الله پیدا کړی تاسو درنګ په درنګ اطوارا درجه په درجه اے منزل په منزل لکه نطفه او علقه او مزغه مخلقه او غیر مخلقه وغيرها یعنی سمانه تورن کذا و تورن کذا معنا یو حالت داسی بل حالت داسی یقالو ادا توره عرب مقوله د عرب مقوله ادا توره زیاد شو اندازه دي ادا توره زیاد شو د اندازینا زیاده توره زیاد شو د اندازینا اے قدره توره اے قدره لکه یو سړی بچي او ډیر مالدار شو نو خلق به ادا توره زیاد شو سړی د اندازې نه بیا اندازې مالدار شو والکبار اشد من الکبار ٹھیک شو کنه یو کبار دی یو کبار دی نو کبار مشرتوي غټوي او کبار دغه زیات مبالغه ده وقد مکروا مکرا کبارا یعنی داسی چې دغه نه غټ مکر بلنی وکذالک جمال وجمیل جمیل خستوي جمال ډیر خستوي ولئن اشد مبالغه ذکر دا دې سختی په اعتبار د مبالغه وکبارن الکبیر
وكبار ايضا بالتخفيف يعني كبار بالتشديد الكبير توي او كبار هم بتخفيف سره كبير توي يعني كبارن شي کی كبارن شي فمعنى دي الكبير دي. والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان وجمال لك عربي رجل حسان مبالغه وحسان رجل جمال وجمال يعني جمال جميل توي جمال جميل توي حسان حسين توي حسان حسين توي بالتشديد والتخفيف يومانا كي لکه دیوی وحسان مخفف و جمال مخفف دیارن د دور نه دی لا تدل کارن لفظی دیارا یعنی یو کور ولکنه دا دیار چه دی فیعال من الدوران دا په وزن د فیعال سره دی د دوران نه د فعال په وزن نه دی احتمال چې دا به د فعال په وزن سره دوی نه په وزن د فعال نه دی بلکې په وزن د فعال دی کما قرأ عمر الحي القيام لکه قرأت عمر کی آیت کرسی کی راضی الله لا اله الا هو الحي القيام اوس دا قیام او قیوم یو معنی ده ويمن قمت تیجوګه قیام د قمت نه دی درېدل وقال غیر دیارا احدا دیار پمان دی یو کس تبارن یعنی ہلاکن ہلاکت وقال ابن عباس میں گویا دا مدرارن پر لپسی یتبع بعضها بعضا جی باب تفسير قوله ووردا ولا سواع ولا يعوس ويعوق ونسرا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوس ونسرا دا دغه پینزو بزرگانو نمونه دي چې مشرکین او دای په شکلونو باندې بوتان جوړ کړو او دې زنه به دا معلوم شي چې لکه په دنیا کې د شرک آغاز او ابتدا څنګه شوه دا خو بزرگانو چې کله مرشل د شیطان ورته چې دې شکلونه جوړ کړي تاسو په ډیر خفای او په خپل جرو بیٹکونو کې کېده نو بچا بیٹا کې ود کې خود چا سوا کې خود چا یوس کې خود او معنا دا زمونږه مشر دی دا زمونږه مشر دی دا زمونږه مشر دی خوشوي نو چې دا خلق مرشه نو شیطان ورته راغی په خبري چې ستا بابا داوري خو زه خو نیم خبر په دې به عبادت کو ها جو کې شرانو د عبادت شروع کړو ادا قصه به یاد کړئ وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما ود كانت لكلب حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس صارت الاوثان حاشیه کی چا کتلی وی انو دیزه کی دام سند ته امام بخاری علیه رحمت باندې دلوی اعتراض زیره وای کله کله خخ علما او خویږي ایو شاعر شعرم لیکل دی وہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے پوچھیں تم تو سمجھ گئے گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں وہی ارتاوی کی شاہ سواران ہی پہ میدان د جنگ کے وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے اگر معشوم بچت ٹکر اخری چپکڑ پوس روانی دای په مذهب ویل دي امام بخاری دې کې خطا شوی دی او دې له علماء کرام ډیر کوششونه کړی دي او خطی دا د چې دی وی حدثنا هشام عن ابن جریج
بیا وقال عطاء عن ابن عباس یو خدا دی چې د عطاء او د ابن عباس په مابین کې ملاقات نه دي شوی انقطاع ده او عطاء د ابن عباس د ساوري دي دي دارنګ ابن جریج هم د عطاء نه دی اوریدي هاشم خجبر عاشق اشتیار سو دا دی لپاره بعد طالب دي کی کنه ار بیا چې کله مولا شي نو وي ودا خو لیکلي دا دې ما لیکل دی ولي کی کنه بیا او دا ته نو بیا دې ته احساس وي طالب جان غوړي په طالب علم کې د مطالعه نه وکړي پوښي ولې سیوا دارنګ دا ابن جریج نه دي د دې ملاقات د عطا نه ثابته او د عطا ملاقات ابن عباس نه ثابت دا یو شو دیمه خبره ده چې دا عطا دو دي یو عطا خراسانی دی او یو عطا ابن ابي رباح دی عطا ابن ابي رباح دا ثقه دی او دا عطا ابن ابي رباح ملاقات ابن عباس نشوي دی عطا خراسانی غیر ثقه دی او دی ملاقات ابن عباس نه نشوي او دلته کې دا عطا عن ابن عباس دا اصل کې عطا خراسانی دی عطا ابن ابي رباح نه دی تو امام بخاری تا وهم راغی او دې د عطا خراسانی نه واغست روایت په دې خیال چې دا عطا ابن رباح وی حالانکه عطا خراسانی دی بیا دې هاشم لیکلی دی وی ولا بد للجواد من قبوه ولا بد للجواد من قبوه الک جواد کله کله ټکر خوري جواد کله کله ټکر خوري معنا تیز رفتار کله کله اکسیډنټ کوي لکه بی احتیاط کله کله نقصان کوي صادری رخصي موبایل رخصي داغه بی احتیاط خلقو کاری کنه په نشوي آیا سره وی لور بور کومه مولا طالب لا اخذ ډیرو خيار او هغه چې د مليان د طالبان له لور مور کا ته خان سره مالدار سره او دوی کی سستی وی ونه شوی د دې ځان سنبالول صادر نشو ځان سنبالول موبایل سنبالول ستاسو بسنګ سنباله کی هغه وینا دای وخت ودا دعوت دا ډوړې وو سوکړک د جوارو چټنی بوا د شملو غټ بټل بو کنه لوخه دا کزو خيار وا نو دې شملو په دې لوخ کې نره غونې خسنه ورځو پته ته دا لړکای نه زکه چې دا د جام نه خل زکه جمعه ته خلک لوخي راوړي کنه دا خسنه په دې جام کې پاتې شي دا به زموږ نه خېږي دا جام زمونږه دی نو دې خو سړوخ طالبان ته ویلي طالبان چې ډوړې تکین نه چې ګډ کوي او دا نه کې چې دا خسنه داسې بارو ور دی د ګوټو کې انو چې کو تلار سره لوخي مخې وړ هغه خسنه په لوخ کې پروت خاوند دې خو وګوره دا خسنه ما ورزول بیا د لوخي کې دی بیا چې یو قوم کې دمره همت ني چې هغه د کنټرول نه خسنه اوچت کی اب استادو څنګه سمباله کې دا خو تار اشتیارات کوي ونه شو کنه دمره بس دي خجي ورشمنا نسيبا لا بد للجواد من قبوة عليك جواد ارتاويگی الله مارانو ساتون کې د مار نمبري ها نو کله کله کیږي ها بیا دې حاشی نور باسونم کړ دي د فتح الباری جواب ور کړ دي اصل کې امام بخاری دمر کمزور سره نو امام بخاری رحم الله چې دې عطا خراسانی روایت غسته دي خدا دې لپاره نه چې دې ضعیف دي بلکې د ابن جریج د عطا خراسانی نو ملاقات شوه دي او ابن جریج د عطا ابن ربانو اغسطل کړی دي نو لہذا امام بخاری ته ځکه غسته دي اکیدا جواب ور ابن حجر وایي چې دا خبره د تا نه د امام بخاری باندې ځکه
چې ابن جریج د عطا ابن ابي رباح نوم علم اغسطه دی اور ابن جریج د عطا خراسانی نوم اغسطه دی نو په دې نسبت سره د داریوات اغسطه دی یا دارنګي د ابن عباس د عطا خراسانی او د عطا ابن ابي رباح نه سماعت شته حالانکه دوی وچ اصل کې خبره داوا چې ابن جریج د عطا خراسانی نه هیڅ نه دی اغسطي دا خود عطا خراسانی زیو یا نومي عثمان او دې څنګه د پلار مکتوبات عطا خراسانی څخه ابن جریج لاړ او ته دغه زوی څخه عثمان څخه ته مال د خپل د پلار څخه کاپی راکا دې ور د پلار کاپی ورکړه نو بیا ابن جریج ان عطا خراسانی حالانکه دې عطا خراسانی قتل نو او دغه عطا خراسانی مکتوبات د عطا خراسانی د زوی عثمان نه اغستو بیا دې خبرې کړې دي او الحمدلله بیا اخر کې دام ویل چې د ابن حجر دا خبره زکه خنه ده ابن حجر په خپل کتاب کې لیکلي دي مقدمه د فتح الباری کې مقدمه د فتح الباری مقدمه د فتح الباری دا د دې ځله تاسو نقطه درکو مقدمه د فتح الباری کې لیکلي دي چې د عطا خراسانی لکه منګه ډیر جوابونه وکړو خدا جواب ضرورت کوزیدون کنه دا جواب اقناعی نه لري او چې قناعت پیری شي او داسې جواب دې مولانا صاحبہ واذ عندي من المواضع العقيمه عن الجواب السديد اجل کړل دي واذ عندي من المواضع العقيمه عن جواب السديد زما پریز باندې دا هغه زیده چې دا شند دی د صحیح جواب نه دا صحیح جواب نه دی نو حاصل دا شو چې امام بخاری په دې ځکه ساوه شوی او د انسان خو دې ته وایي جی بیا په دې باندې محدثینو باز کړی چې دا د قانا تعالی کی راتا چې دو دین عطا ابن ابي رباح به کړه ته څنګه چې عطا خراسانی دی د بیا فتح الباری او عمدۃ القاری لیکل دي چې چونکی عبد الرزاق لیکل دي مصنف عبد الرزاق اغي لیکل دي چې عن عطاء الخراسانی البته کې د خراسانی قید دی دا نور تفاسیر کې دا روایت نقل کی عن عطاء الخراسانی ذکر دی نو دې لپاره دا عطاء خراسانی دی عطاء ابن ابي رباح نه دی وقال طعن ابن عباس سوارت الاوسانو گردی دلو بوتان التي اغا كان في قوم نوح چاگا پا قوم نوح علیہ السلام کیو اصل عبارت دا سے پکا دے سوارت الاوسانو فی العرب بعدو پاتشو دا بوتان فعربو کی پس دا قوم نوح علیہ السلام نا التي كان في قوم نوح اغا بوتان چې په قوم د نوح کیو دا پاتشو د نوح علیہ السلام نرستو په عربو کې څنګه اما ودن چو کانت لکلبن ارچو بابا ود دا بوتو د قبیله د کلب قبیله د متوسبی وای د کلبن قبیله د کلب دا کمزه کیو بدومت جندل غازینم ده و اما سواچو کان له حذیل دا د حذیلیانو دا یو قبیله وا د مکه ته نږدې واما یغوس فکان لمراد لبنی غطیف ثم لبنی غطیف دا لپاره د مرادیانو دا مراد یو قبیله وخا او دارنګ د بنی غطیف بل جوف په مقام د جوف کند سبا سخا واما یعوق فکان لحمدانا یعوق چو نو دی بوت چاو د حمدان قبیله واما نصر هر چې نصرو فکان لحمیر لآل ذلکلا او دا بوتو د قبیله د حمیر او دا د ذلکلا قبیله وا بس ونصرن اسماء رجال صالحین من قوم نوح زنگ پدی نسخو کی ونصرن لکل دے ورسره بل ټکی نشته دی
حالانکہ شروع د بخاری فتح الباری قصرانی کی ونصرا واخوانه ایلی کی او مانم ال جوړي اسنه جوړيږي ونصرا واخوانه نصر او د دې دارونه چې څلور دي اسماء رجال صالحین من قوم نوح دا د نوح علیہ السلام په قوم کې د نیکانو نمونه دي فلما هلكوا چې وفات شو او شیطان الى قومهم وسوسوات الشیطان خپل قوم ته الى قوم يندوی قومونو ته ان نسبوا الى مجالسهم ادروي دوی په مجلسونو کې التي كانوا يجلسون چې ودوی چې دا دوی کې ناشته دل انصابن بوتان وسموها باسمائهم ورغیل نوم کې د نوم د حضرت سے لکه دې کې ود کاکا مجلسو بیٹکو دې کې د ود شکل جوړ کړي او کې د هاذا ودن داود سے او سلام ورته کو تشمنه سیوا ها وسموا باسمائهم ففعلوا ذا شکر فلم توبت عبادت دې شو کې دې اسی فوټو برای فوټو خدای شو ها حتا اذا هلك اولئک تردی چې دا پنځه بزرگان وفات شو وتنسخ العلم او علم د دنیا نه ختم شو علم ختم شو نو عبادت بندگی شروع شو دا طریقه شیطان د بت پرسته او خودلا اصلان شو اوس موږ دغه څه کوو کنه لکه سیاسي خلک شو من شو نظام په دې موبایلو کې با زموږ د شيوخ فوټو علي نو کله کوي اج بیا زموږ اولاد پیدا شي هغه به دا د پلار ځان د برکت ته پاره ال بیا چې دا غیز به راغ نه وي هي سنګیریا الله نصار اجو خبره به دغه شي شروع شي پاکه سیاسي خلک لکه بازي انو هغه خدا سي لکه ځا چلو د سړو فوټواني او بازي کې د بينظيري فوټواني شونډي ورسې کړي مقام هغه موږ تاسو مجالس لیدلې دي شاه مولانا سیوا بسم الله الرحمن قل اوحي الي وقال حسن وجد ربنا یعنی غنا ربنا جد ربنا بے پروايي در رب زمنګ تعالی جد ربنا ډیر لوی د بے پروايي در رب زمنګ وقال کلمت جلال ربنا الوی دې مرتبه او شان در رب زمنګ وقال ابراهيم امر ربنا جد ربنا مراد امر در رب زمنګ وقال ابن عباس لبدن را پاند وانو لما قام عبد الله یدو کادو یکونن علی لبدن من را پاند یعنی آوانن دیو بل امداد کے ان کی گورا طالب جانا دا حدیث دا غوز کے دا دی حدیث کی گورے ٹکڑی ٹکڑی دی دا سا واقعا سا حصہ دا نبوت دا لسم کال دا سا حصہ دا نبوت دا دیم کال دا سا حصہ دا نبوت ابتدائی زمانہ دا حضرت طائف تتلو دا نبوت لسم کالو ہجرت لسم نا نبوت لسم کال یو روایت کرا دی د نبوت په دویم کال تلو او شیاطین چې د اسمان تدتلون منع کړي شو دا زمانہ ابتدائی د بعثت پیغمبر علی السلام وا بته تزین کې وای چې دا شیاطین علمنه کړي شو چې کله حضرت طائف ته تلو یا طائف نو واپس راغلو بلکې د پیغمبر صاحب د بعثت زمانه چې شروع شو د نبوت او وای شروع کېدله نو شیاطین د اسمان نه بند کړي شو راغی چې قتل د اسو شو چې ګرځیدل د مکی او د طائف په مابین کې دا خبره خدا بعضوی چې د مکی او د مدینی په منځ کې دا خبره خوخه نه ده ځکه چې تو الله ما سره بوزي مکی ته کنه بیا به الته د تاسو خېما
چې طائف لار چې کومه ده هغه د مینا طرف ته روانه افرزي او د مدینه لار چې ده هغه تنیم طرف ته دی خو روانه ده په مابین کې لوی فرق دی ځکه خیال ورته کنه ان شاء الله العزیز په دې کې ټوکري ټوکري دي اوله ټوکره یاد کا حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم روان شو پیغمبر اسلام فی طائفه من الصحابی و یو ډلې کې د صحابه کرام خپلنا عامدینا قسکون کې الى سوق اوکازن په طرف د بازار د اوکاز تا دا اوکازم بازار ته وي او سوقم بازار ته وي دا اسم مرکب دی لکه شهر رمضان کله ورته رمضان وای کله شهر ورته وای اور دا سوق بازار اوکاز میله وا لویا میله وا جاہلیت په زمانه کې منډه لګیدل لکه د ګوندلو چر وقد هیلا بین الشیاطین او رکاوټ پیدا کړی شو په ما بین شیطانانو او بین خبر السماء او په منځ د اغستو د حالاتو د اسمان ووصلت علیهم الشهب او را خوش کړی شو په دی باندې شغلې د اور یعنی دستور را فرجعت الشیاطین شیطانان واپس خپل قومونو ته فقالوا دی قوم ورته مالکم سدی تاسو لرا قالوا دی حیل بیننا و بین خبر السماء رکاوٹ پیدا کړی شو زمونږه د اسمان په منځ کې ووصلت علینا الشهب اور خوش کړی شو په باندې میزایل بس بار نشوتله دا دمره خبره چې وا د بے سب زمانہ وا تو قال او دویتا چا رئیس الشیاطین دا قال څوک دی جن مشر رئیس الشیاطین ابلیس ای ورته ما حال بینکم قال فالسوش رئیس الجن رئیس الشیاطین ما حال بینکم او ندی رکاوٹ پیدا کرے په من تاسو او بین خبر السماء په من د واقعاتو د اسمان الا ما حدث مگر هغه شی چې شی نه پیدا شوی دی الا ما حدث مگر هغه شی چې سنوي پیدا شوی دی فضربوا مشارق الارض ذا وګرځي تاسو مشرقي زمکه باندې او مغاربا او د مغرب طرف فانظروا وګورئ ما ذل امر الذي حدث سردانه خبره چې پیدا شو دا میزایل چې را ورځيږي معلوماتو کې سنوي امر پیدا شوی دی فانطلقوا شیطانان لال فضربوا مشارق الارض دوی سفر وکړ مشرقي طرف د زمکه او مغاربا ينظرون چې قتل ما ذل امر الذي حال بينهم وبين خبر السماء صدا خبره چې حال شوی دا په منځ دوی او په منځ واقعاتو د اسمان قال دیوی فانطلق الذين توجهوا وتهاما روان شو یو ټولګه د پیرانو توجهو چې چا توجه کړي وا په طرف د مشرق یا مغرب دوی روان شو په طرف د تهامه او تهامه د ارض حجاز اغاز مکه چغه نیچی والا فقط از مکه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم بنخلتا په مقام د نخلی وهو عامد الله سوق وکاز حضرت په دغه رضمان تم کې بازار د وکاز تا ورسلی بیا صحابي صلاه الفجر او نبی اسلام په دغه وخت صحابه ته مزد سار کو حاشی لیکلی دي نبی اسلام د معراج نمخ کې دو مزونه به کوله د سار نور خاتون رستو او د مازیګر نور په وتونه مخ کې ایا به ماخام د نور پر وتونه رستو دا دو مزونه به کول زکه دې تراغله مزلا فلما سمع القران هر کله چې وخت تورسه د پیرانو قران تسمعوا له نو قصد اوریدو کو قران تا تسمع مرپوشي قصد اوریدو کو قران تا فقالوا هذا الذي وي دقق کتاب دی حال بینکم وبین خبر السماء استاسو د اسمان د خبرو په منځ کې رکاوټ واچو فونالک رجو دغه ودینو دی واپس الی قوم خپل قومونو ته معلومه شو چې لکه جنات دي جنات دا یو مستقل مخلوق دی او دا د دې وجود شته یو مخلوقی جسمانی دی مستقل مخلوق دی مجسم مخلوق دی او پای کې توالد او تناسل سلسلی دی او پای کې لوی لوی قبیلی او لوی لوی خاندانونه دي او دمر خبره ده چې جن وت زکوي چې د جن نه ده او جن ارغه سیستوي چې تا
نخکاری لکه ما شمتا جنین وی د مور په خېټه کې وی جنال الليل چریتا جن وی زکه چې زبکه اخکاری نه پونه شو کنه اور جنت باغ ته باغ جنت زکوي چې برنه کته زمکه نخکاری نو فقالوا یا قومنا اے قوم زمنگا انا سمعنا قرآن عجبا منگوار دیو پر کتاب یا دیلا رشدی چه برن کی توحیتا فامننا بی من فیمان راوڑ ورن نشرک بربنا حدا امن اچا سری صدا نگردو اچا لرا اللہ سری صدا نگردو وانظر اللہ تعالی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راو لگا پخبل پیغمبر باندے قلوحی الی انہو سما نفر من الجن وانما اوحی الی قول الجن یاد کما دا اترا اوحی الی وی کرشوی ماتا استما نفر من الجن اور دل کرو یو ټولګي د پیرانو نا بس اوس نبی ته څه وحی شو وانما اوحی الیه وی شو نبی پاک تا قول الجن وینا د جن وینا جنا سوا ان سمینا قرانا تعالی جد ربنا او دا اخره پوری ٹھیک شو مسئلہ حل شو ها طائف ته حضرت غزل تلو اول ځل چې تلو نو بلال ورسره یوازې نور څوک نو بیا په دین ځل باندې تلی نو ورسره طائف راغلی او څوک چې دیغان چې تنه بلال ورسره یوازې چې واپس راتنه بیا ورسره نور مرګری نو زکه طائف ورته وي ٹھیک شو مولا زکریا رحم الله یو تل تکي یو دوړه لیکل دا موږ ته دوړه وایو پوښتنه هغه څنګه وای حدیث خودی ته وی چې ته د خپل استاد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله وقال رسول قال الله دا حدیث قدسی خدا سے حدیث راته وقایا چې شاګردان خپل شاګردان نه نقل کوي بیا شاګردان صحابو نه نقل کوي بیا صحابه د پیغمبر نه نقل کوي بیا پیغمبر د الله نه نقل کوي او الله د مخلوق نه نقل کوي فانا شو یا نن ګرانځه کم اچول دي پوښتنه کې نه داسې حدیث عام حدیثونه خدای کنه ته د خپل استاد نه نقل کړه صحابه نقل کړه د نبی اسلام بعض حدیث قدسی نبی اسلام الله نقل کړي خدای دې حدیث خو چې هغه ته د خپل استاد نقل کې تر نبی اسلام پورې نبی اسلام نقل کې د الله نه الله بیا هغه کې نقل کې اقوال د مخلوق خپل ادا حدیث اوس پوښتنه کړه قل اوحی الی انه سما نفر من الجن الکا تا مګه و حدیث نقل ک نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دا الله وی پیغمبر علیہ السلام ما ته پیرانو داویلو ٹھیک شو دې توي تجربه حالانکه دا خبر اچا نه دي لیکل سوا د مولا زکریا صاحب دې توي تجربه د حدیثو ځکه چې بخاری شپې تک حاله ډولو صحیح ہے جی مجاہد معنی کی وتبدل معنی اخلص تبدل معنی دا متوجی شرب اخپلتا اخلص دهری شا اخلص خالص شا دچا دی اللہ شا یو کتاب لکل معنی دیرا اسی کا ہو جا بس دا اللہ ہی شا خلاص نور قرطے پاکی پریگی دا وقال حسن انکالن اے قیودن بیڑے منفترن بی ورزیدن کے بدی رز دا قیامت مانا کہ مسقلتن بی درن کرے شوے پدی سرا اسمان دا خوف دا اللہ نے بدرن کرے شی چی درن چلو ٹک مات پشی وقال ابن عباس کسیبا مہیلا پشان داغا ڈیرو د شګو بيدن کی الرمل السائل ریګی روا معنی جو الرمل السائل فارسی معنی
ریگی روان بھی اگر ریکشے کی تو ہی کہنا روان چلی دن کی السائر ریگی روان اگر شگ روانی دن کی بیدن کی رور بیدی کرتا تھا وبیلا شدیدا شاب تکرار نے ختم رسول نے اخلاص کنا بس گورا دا یو سودی بیا بتوای زبر ناصب انشاءاللہ المدثر ابن عباس معنی کی عصیر معنی شدید قسورتن آواز د منظری ابو عبیدہ ناشنا ترجمه دا اغی رکز الناس اغا آواز د حرکت تخلقو واصواتم او آوازون د خلقو هر چروانی کنا نو غرار غنی خیجی قال ابو هريره الاسد دا قسوره معنی امزره وكل شدید قسوره ہر زوردار ہر وزنی شے ہر زوردار شے ایتا قسوره تول ہر وزنی شے ہر زوردار شے ایتا قسوره ہوئی مستنفرتن تریدن کی آخرن وخشی تریدن کی نافرتن مذعورتن نافرتن تریدن کی مذعورتن یریدن کی جی فبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير سالت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن اول من نزل من القران قال يا ايها المدثر قلت يقولون اقرا باسم ربك الذي خلق فقال ابو سلمة سالت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له دې یو ترجمه ده درته کومه بیا به ته ماتوي اخر کې چې خلاص شي نو زه بیا درته ویم وای اب ګورا ابا سلمہ ابن عبد الرحمن دته چاته پوسوکا عن اول ما نزل من القرآن چې قران عظیم کې اول سورت کم نازل شوی دی دا ګڼ روایتونه دي تبا ګوري اختلاف دی چاول سورت علاقه نازل شوی سورہ علاقه او کیا سورت مدثر نازل شوی دی جابر ابن عبد الله وی چاول سورت مدثر نازل شوی دی حالانکہ جمهور اهل علم وی چاول سورت فاتحه نازل شوی دی خو بیا په دې جابر پر روایت کی روایاتو کې د جابر پر روایاتو کې داسي الفاظ شته چې هغه دلالت کوي چې اول سورت علق نازل شوی دی خو پای صراحت نشته ده روایت جابر کې صراحتن ذکر دی چې اول سورت مدثر راغل دی اگر چې پر روایتو د جابر کې داسي کلمات ملاویږي چاغینه داس مستفاد کیږي چې د مدثر نه مخکم آیت سورتونه راغلي دي څو سورت راغلي دي ٹھیک شو اوس به موږ دا روایتونه وایو بیا درته چې هغه دې زنه معلومیږي بیا به درته چې دا اولیت کم اعتبار سره جابر سے وایي نو تطبیق به درته په اخر کې وکما تا مسله به حل شي خو دې ترجمه درته وکما قلت له مثل الذي قلت وما جابر نے هغه تاسو کو چې تا ماتویلو قال جابر لا احدثك الا ما حدثنا اے بچیا تاسو نه بیانو مگر خبره جماعت بیان کړی دا پیغمبر علیہ السلام قال نبی علیہ السلام ویلو جاورتو ما خلوت نشینی کړي وا اعتکاف به حرا په مقام د حرا فلما قضیت جواری هر کجما پورا کړه هغه زمانہ د خلوت نشینه پوچ کنه چیلاخ بلا حبتو نذکت کوشما فنودی تو ما توازش فنظرت عن یمینی ما تواز یا محمد ما چوکت الخی طرف تا فلم رشیان ونظرت عن شمالی فلم رشیان ونظرت امامی چمخ نو قتل فلم ارشیان ونظرت خلفی چشات نو قتل فلم ارشیان فرفعت راسی چما سروجت کبرا فرایت شیان ما سشیو کتا بس اوس مکه راځي په کورسای باندې یو شی وکړه هغه شی سو هغه کس مې وکړه چې غار هرا کې راغلو یعنی جبرئیل امین راغلو پر بعض روایتو کې تصریح او بعض کې نشته ده فاتحه خدیجه تا رالم خدیجه سقا فقلت ما تذكروني شابه کمر راتوا چوي وصبوا علی امام باردن او یخ برابانه واړو الله اکبر فتذكروني نو زه
په کمبل کې پټ کړم وصبوا علی ما باردن یخی پخی برابر واړلې قال فنزلت یا المدثر قم فانذر وربك فكبر چلو شابه ان شاء الله اوس بتوي یو غنټه زبر ناس ان شاء الله اي القران قران کوم یې سمه کې نازل شوی دا فقلت ما انبئت ما ته خدا خبر را کړی شوی دی چانو اقرا بسم ربک الذی خلق اول خدا را غر دی ابو سلمہ سالت جابر ابن عبد الله اي القران انزل اوله فقال يا ايها المدثر فقلت ما غيتم انبئت ان اقرا بسم ربك فقال لا اخبرك الا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شابه شابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزت في حراء فلما قضيت جواري حبست فاستبطنت الوادية نراكوش مبخيت دوادي فاستبطنت چلو مخي فرديت فنزلت امامي وخلفي عن يميني وعن شمالي فاذا هو جالس على عرش بين السماء والارض فاتيت خديجة فقلت دسروني وسبوا علي ماء باردا فانزل علي يا ايها المدثر فانزل علي يا المدثر چلو باب تفسير قولي وثيابك فطهر وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن الشهاب وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري فاخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي الشابه لك صبر بکای دام حدیث جابر بن عبد الله دی او دا جابر بن عبد الله وی چاول نازل شوی سورۃ مدثر دی دلته وی هو يحدث عن فترة الوحي دی بیانول خبره د زمانی د انقطاع د وحی فقال فی حدیثی نو په دې حدیث کې فبینا انا امشي نو دې معلومه شو چې مدثر ال نازل شوی دی چې غیر مخکې وحی وا خدا د فترة الوحی نه رس نازل شوی دی چلو الته شیون او دلته ملک چې ما ته په مقام د حرا راغلو ناس په کرسی باندې په منځ د اسمان زمکه ټاټي وله فجئست منه روبا نو ټکر شم زدي اغینه په یری سرا و یری دمه پروب کې فقلت زملوني فدسروني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر فقلت زملوني دلته فدسروني باندې فدسروني غریب زب مدثر کړما یعنی په ما باندې ګرم کمبل واچو قربان د تاره بس یعنی قبل ان تفترض الصلاه دعت اگر اغلو چې لامز نو فرض شوه بس وهي الاوسان دا ور رج زمانه کې چې دا رجز نه مراد اوسان دي ور رج فاجر فمانه دوام بشي باب تفسير قوله والرجز فاجر يقول الرجز والرجز العذاب په شریک معنی عذاب دي چلو ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن عقيل قال ابن شهاب سمعت ابو سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض فجئت منه حتى اويت الى الارض فجئت أهلي فقلت زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله فاهجر قال أبو سلمة والرجز فاهجر الأوسان ثم حمي الوحي وتتابع اس گورا قجیرہ طالب جانا دل تمراغ يحدث عن فترة الوحي دې دویم حدیث کې مراغه دینو معلومه شو چې دا مدثر نازل شو پس د زمانی د فترت را بیا فیصل ملک الذی جاءنی بحرا نو دینو معلومه شو چې ما چوکته ناغه فرشتہ وا چې ما ته په حرا کې راغلی وا نغه ما ته یا ایل مدثر تاسو خبر تو قتل اوس ګوره د جابر روایت کې چې دا ښکاری چاول صورت مدثر نازل دی نو دا نس نه ده په دې خبره چې امام جابر صحابي
اولیت مطلقه ذکر کړي دا اولویت خاصه ده لا مطلقه. اوس زمانه کو چې څوک وایي چې مدثر مخکې ده سورۃ نزولا څوک فاتحه بخاری چې موږ شروع کوله حدیث الغار چې موږ وی هغه نه ثابت دی چې سورۃ علق مخکې ده. جابر دی روایت معلومه شو چې مدثر مخکې ده. البته موږ ویلو چې دا دریو کال نه پس ته زمانه د فترت وا بیا مدثر راغله ده. نو جوابونه وکړي البته دا معلوم شو چې فاتحه مخکې ده. جابر روایت معلوم شو مدثر مخکې ده. اوس به تاسو کې مولانا صاحبہ نو موږ داغي جواب کو چې د سوراتونو تجدا سي بظاهر وګوري نو فاتحه مخکې ده ولی هغه مشروط په اقرا د سورۃ علق مخکې ده لکه چې مشروط په اقرا بسم ربک. سورۃ مدثر چې کوم ده دا مقید ده په قید د انذار قم فانذر وربک. نو معلومه شمولي سے بچ انذار بعد القراءه وی لہذا قرات مخکې ده انذار رستو ده. علق مخکې شو مدثر رستو شو. ٹھیک شو ده مقید ده په قید د انذار هغه مقید ده په اقرا سره اور القراءه قبل الانذار والعلق قبل المدثر. ٹھیک شو دیمه خبره یاد کا هغه مزګور رسو تم نشته مګور شاته مګور لا درې پانی درته ویما او کنه ته ولا شو ویسه اوس دې ځکه ګوره بل نقطه یاد کا یو دې هغه یو دې اولویت مطلقه یو دې اولویت مخصصه علق اولویت مطلقه حاصل ده قم فانذر ته اولویت خاصه حاصل ده هغه بعد زمان الفترت حاصل ده. ٹھیک شو هغه معلق ده په اقرا سره دا معلق ده په قم فانذر سره. نو دا څه وایا مدثر اول ده په هغه صورتونو کې چې هغه کې حکم د انذار د قوم ده بس او علق اول ده مطلقاً چې پای کې اقرا بسم ربک ده نشکار ختم ده. چلو مخکې ده بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيامة وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به وقال ابن عباس سودان معنی هم مالن دا موږ مخکې له شابه لیفجر امامو چې انکار کوي د هغه سینه چې مخ کې راځي سوف اتوبو سوف اعملو زرد خ اعمال وکوما لکه ګناه کوي وې سبب توبه او باسم سبب توبه او باسم جی لا وزن لا حسنه ما نشته زیاده بچاو شابه وبه قال حدثنا حبيب قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه وكان ثقه بس دا موسى بن ابي عائشه باندې کلامو مېز کې راغی وکانه ثقتن سفیان وی چې دا موسی ثقه سره دی دی باندې اعتراض نشته جی عن سيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي حرك به لسانه ووصف سفيان يريد ان يحفظه فانزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. شاب دا موږ مخکې ویلي اورم تلاوت شاب ان عليه جمع وقرانا ويقول حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن موسى بن ابي عائشه عن موسى على سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال ابن عباس كان يحرك به شفتيه اذا انزل عليه فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى ان ينفلت منه ان علينا جمعه ان نجمعه في صدرك وقرانه ان نقراه فاذا قراناه يقول انزل عليه ولي خير وعليكم السلام ولي سيدا وفتك دلاش چلو جی فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك وهو تفسير قوله فإذا قرأناه فتبع قرآنه قال ابن عباس قرأنا وبيناه فتبع اعمل به. شام ليش بتكرشا. قال حدثنا جرير عن موسى عن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه أن فأنزل الله الآية التي في
لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال إن علينا نجمعه في قال علينا أن نجمعه زمانگا زمان چې جمع کو ستا په سینه کې ها وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع او په منګ باندې دې چې ته ولولې ها فإذا نزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك قال فكان إذا أتاه جبريل اترق حضرت بچوب شو اورده به فیضا ذاب قراو کما وعده الله تعالی ثم إن علينا بيانه اولا لك هلاکت تعالی فاولان هلاکت تعالی توعد یعنی دا اولا مکرر دیکھ وعید دے و زجر دے تحدید دے جی بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان يقول معناه دا لکس وقفو کے دا دو کسا میں دم چوما تاسو باتومونه کلاو دي بیا تغزه بیا ویو بیا ترمذی ویو بس دې کې امام بخاری لفظي تفصیل کې تا لفظي تحقیق کې چې هل اتا علی الانسان دا هل په معنا د قد خبریوم راځي او دا حل په معنا د استفهام هم راځي نو دې کې دا حل په معنا د قد خبریه ده او کې دا استفهامیه ده دې چې نه دا په خبر معنی سره ده یقال معناه اتا علی الانسان هل اتا علی الانسان معنا خدا د چې یقینا راغله ده په انسان باندې یو زمانہ بس اوس وی چې دا حل جهدی ده او کې خبری ده وی حل یکون جهدا یعنی حل قد یکون جهدا حل حرف حل کلا کلا په معنا د جهد استفهام انکاری راځي او تکون خبرا فقد تكون خبرا او کلا کلا دا حل په معنا د اخبار راځي وهذا من الخبر او دې کې په معنا د خبر سره ده ها یقول معنا کان شیئا و انسان یو شی فلم یکن مذکورا نو دے قابل د ذکر ګور مولانا توجه کا کہ دین مراد آدم علیہ السلام شی د بقول د بعض حضرات لک آدم علیہ السلام صلیخ کالا په دې خاورو کې پروتو خاورا کلبوت جوړ شو صورتونه جوړ شو بیاغي کې نه پست روح واچول شو نو روح آدم علیہ السلام په دې خاوري د کلبوت کې چې سو پر روح نو اچول شوی لم یکن شیئا مذکورا او چې روح واچول شو نو ذکر آدم سیف شو او کې دین مراد عام اولاد آدم شي لم یکن شیئا مذکورا ولی انسان اول غذا او اصل غذا دی بیا دی غذا نه دم جوړ شو بیا دی دم نه منی جوړ شو او بیا منی چې کوم دی نغه منتقل شو رحم تا او بیا پای کې ادوارو نو تاسمره ادوار چې تیری دل په لم یکن شیئا مذکورا حتا کہ نفخ فیه روح وصار جنینا صالحا الی اخره لم یکن مذکورا وذالک من حين خلقه دا هغه وخت جوړښت دینه ده من طین د خټنا الی ان ينفخ فیه روح چې روح پکې واچول شو لکه آدم علیه السلام شو امشاجن نطفه امشاج ان الاختلاط غدا ودا ما الرجل و ما المرأه و ما الرجل د سړی او د خزي څه دا وبچ جمشي او د خلک بخاری پری کې دي فوج الدم والعلاقه معنا الدم والعلاقه اولا يكون دما ثم يكون علقه ويقال اذا قلت مشيح اذا قلت کله چې یو شی ګډ ورشي مشیجن ایت مشیج وی کا قولک خلیط و ممشوج خلیط معنی مخلوط و ممشوج او معنی مخلوط ته مثل مخلوط لك مخلوط شو ويقال سلاسل واغلالا سلاسل زنجیران واغلالا توقنا ولم يجزه بعض معنی کا ولم يجزها بعضهم اصل کی مسئلہ دار چې د سلاسل باندې تنوین جائز دی او جائز نه دی دا چې څو کافیه وای نو هغه وای کنه چې کله دا سلاسلن باندې دا تنوین چې دی دا لوی د موافقت اغلالن نه دی سلاسلا
دی باندې تنوین د وجد مناسبت اغلالن نه دی او دې لپاره بعض علما وی چې جایز دی تنوین لوجد مناسبت اغلال لا ولم یجزه بعضهم او بعض علما چې دا سلاسله چې جمع د سلسله تنشي په معنی د زنجیر سره نو په دې باندې تنوین جایز نه دی او وجد عدم جواز دادا چې دا صيغه د منتهى الجمودا بیا په دې تنوین نو پکار چلو ممتد البلا یعنی اوګد مصیبت والا قمطری معنی ډیر سخت تر یقال یوم قمطریر و یوم قماطر قمطریر و قماطر یوم معنی ډیر سخت تر جی والعبوس او اوچله تری وون کې جی والقمطریر والقماطر والعصیب دا دری والا اشد ما یکون الايام فی البلا یعنی سخت اغرض چوی د په مصیبتونو کې سخت رز د مصیبت تا یوم العصیب یوم القمطریر یوم القماطیر وی وقال غیره اسرهم شدة الحلق وكل اسرهم وشددنا اسرهم اسر معنی د شدت الخلق اغه سختواله د جوړخ وكل شيء شددته من قطب فهو معصور هر هغه شی شددته چې رایخ کې په پړی سره من قطبین د پالان د پوخینا فهو معصور هغه معصور وي اثر معصور ستوي هر هغه شی چې سخت وتړي جناب لکته چلو دیو سوئی چې نن غبط دی فونشن سبق خو بخلاصي کې بیا به ګورو کنه دا ګوره خا والمرسلات سورته مرسلات آسان دی ګوره خا جمالات صفر او جمالات صفر خیال کوي وشو کنه ډیر حضرات مفسرین چې کوم قرانونه وایي او لولي زه خو درس کوم خو نوم نه اخلم اوس نوم نه اخلم ورنه کنه حتا یلجل جمل فی سم الخیاط نو بعض تفاصیل لیکل دي یلجل جمل فی سم الخیاط چې تیر شي غټ پړې په سم دستنه کې مانو کی حالانکه حضرات نه پوهیږي نو کله کله ماته فنو کی چیرې دې توجیه دا څه مطلب دی تفصیل لیکل افلان کی تفصیل لیکل نو کله اوسه غپو لګو مزین بخاری ته رجوع کا یو دی جمال یو دی جمال بکسر الجیم جمع د جمل دا اوختوي او جمال جمع د جمل په معنی د غټ پوری غټي بیا ستوي ذکر د معنی کې حتا یلجل جمل فی سم الخياط تر دې چې تیر شي بیاست د پوری په سم دستنه کې او حتا یلجل جملو چې تیر شي اوخه په سم دستنه اوس دلته هم دې دا جمالات صفر جړ اوخان مائل بسوی سواد او جمالات صفر معنی هغه غټي غټي زړی زړی بیاسته هغه چې جمالات شي نو په معنی د بیاستو دي او کې جمالات شي نو په معنی د اوشانو دي نو اول مرسلات جمالات او چې جمالات شي نو معنی حبال پوری شو او دا حبال پړې د جمالاتن ترجمه ده د جمالاتن نه ده ارکو معنی صلو مزکه لا يركون یعنی لا يصلون ترجمه در توکړو اذا قيل لهم اركوا لا يركون معنی اذا قيل لهم صلوا لا يصلون وسئل ابن عباس نے تپوسو چې سورته مرسلات کې راځي لا ينطقون یعنی فهم لا ينطقون دوی به خبر نشي کوله نه بکې والله ربنا ما كنا مشرکین او چې قسم دې پر رب زمونږ چې مشرک نه کړي او اليوم نختم على افواههم او موږ به مهر لګو په خلود دي باندې وتكلمنا ايديهم او خبر بلا سونه کوي دا دو آیتونه ابن عباس نا تپوس کی اشتباه ختمولو دي پارا چې یو ځکه لا ينطقون ابل ځکه ما كنا مشرکین نو ما كنا مشرکین کې اثبات نطق لا ينطقون کې نفي د نطق دا نو ته جواب کی فقال ابن عباس انه دار القیامت چدا ذو الوان
دا خاوند د مختلف احوالو دا مرتن ينتقونا ومرتن يختم عليهم یو میدان کې به خبرې کی او بل کې به مختوم وي خلاص شو امنګه معنی چې کو آسان ده لا ينتقونا نفي د نطق مفيد ده نکي نفي د مطلق نطق دا سره ترجمه شو وربان حدثنا محمود قال حدثنا عبد الله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن عقبة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه المرسلات نبی علیہ السلام تر سورۃ المرسلات نازل شو وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ من دا سورۃ اغسط از دکو د حضرت تخلی مبارکینا فخرجت حیه درا اوغرز یومار فابتدرناها نمنګه منډ کړ دي وجلو پسې فسبقتنا نو دې دمنه او تختید فدخلت جهرها نو اپنے سوراخ میں اندر ہو گیا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وقیت شرکم کما وقیتم شرها بچ وقیت شرکم بچ کړه شو هغه تاسو د گزارنا کما وقیتم شرها لکه چې تاسو بچ شو دغه د زهرو زه شکر دې تلک به تلک هغه تاسو مرنه کو هغه تاسو له ډنګ را نه کا خلاص مخ کړه بس دا یو سند شو چې دا حدیث مذکور په دې سند رسیدل اوس بیا وای وان دو سند شو مخکي دا مطابق شو درې شو ها دا څلورم شو ها مخکي پینځم کا پینځه سند شو شپږم ایشا دا شپږ سندونه باندې دا روایت منقول دي چلو اوس الته کې ګورا مینا ودل تراغه غار منګه په غار کې ناستو او دغه غار اوس په صورت مسجد دی مسجد العقبه ورته ان شاء الله صبح فتلقيناها من في من دا صورت د حضرت تخلینا غسته وان فاول رطب بها لا خلد حضرت پدی لمدوا اذ خرجت حیه ناسا پټوک یو مار ها حضرت علیکم اقتلوا لازم کې پزان وجل دي منګه چمنډ کړه ها پسې فسبقتنا من نو تختیدا فقال اذا بقيت شركم كما وقيتم شرها ګورا لک صبر وکا قران کې د قصر په سکون الصاد دلته موږ څخه سکون الصاد قرت نش دلته قصر دی چې قصر شي نو معنا د بنگلی دی او چې قصر شي په معنا د سیو بین د لرګو په معنا د تنو د بونو په معنا د درې غزي لرګي په معنا دا غپړو جمع کړي شو او ٹھیک شو دې ځکه امام بخاری قرأت مشهوره چې قصر دې بسکون الصاد آیت نه رتلې ځکه دې معنی کوي ان ترمی بشرن کل قصر اوس وای ها حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبس قال سمعت ابن عامر ما ورد ابن عامر نا چې ان داور چې ترمی غرذول بکی بشرن بصر کی کل قصر لکه موږ په شان د بنگلو خو دوی خوې کل قصر په شان د قصر اوس قصر شې دی دیوی کنا نرفول خشبا بے قصرا منگبا اوچتول لرگی پا مقام دا قصر پا مقدار دا قصر سلاست ازروین چه 3 گز اگد علکا 3 گز اگد لرگی تا قصر ہوئی پانشو مرانا لکت زنگ پا دی غرونو کے پخواهو که دیشی چه کوئستان کی رسوم وی لکت جیمی کی دا جماعتونو کی اور بلیگی نو تمرا غټ غټ لرګي ورته ورونو کې پراتی او خلک وتناسي دا کی هغه 3 غز وګد دې تا قصر وي او اقل فنرفعون موږ به دا لرګي او چتول لشتای لپاد جمی فنسميه القصرا نو دی کو تک ته موږ قصر وي کو تک معنی
ویخ تانی دی تنو ته موږ به قصر وی چلو کانو جمالتن صفر قرات مشهوره ده خو ته وی جمالتن صفر نو گویا کې چې دا هغه غټي غټي جړې جړې بیا سړي جی قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال اخبرنا سفيان وحدثني عبد الرحمن بن عباس سمعت ابن عباس ترمي بشار كنا نعمل ترمي چې غرزول کې په شغلو سره وای كنا نعمد الى الخشبه من بقص کول جمع کول د لرغو ته ثلاثه اذرعن درې غزا وفوق ذلك او د دریونه زیات فنرفعه للشتات د غرونو نو موږ راوړل لپاره د جمی فنسميه القصر نو موږ باغی ته قصر وی کانه جمالات صفر لك اغا داسوی لك اغا بیاستی او پوری زړ زړ اے حبال الصفر خپل معنی کی اغا پوری د کشتو تجمعو چې دا جمع کوږي اے تجمعو چې دا جمع کول شي معنی یادو جمع کول شي 1 2 3 4 5 لک حتا تکونا ترجیح چې شی مقدار دي کوي سات الرجالی بشان د ملاد انسان باندې منځان پوګه لکه هغه جمالات صفر نه دي د کشتو بیاستی یو بیاست کی دي بلا بکی خدا نزیدا مجموعه به دمر مقدار جوړ شو لکه د یو سړي د ملا مقدار نو دا ملا مقدار د مچوالی سرکار د دې ملا وړلا او ان شاء الله د احمد ملا خو بیا مولا دي نو تاسو ګېډې به جوړ شو جی دا رز د چې خبرې بنی شي کوله خلک وبه قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش وحدثني ابراهيم عن الاسد عن عبد الله قال بين نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار اذ نزلت عليه والمرسلات فانه ليتلوها واني لاتلقاها من فيه وان فاه لرد بها اذ وثبت علينا حيه الناسا بټوک مان مار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها من چې ورپسې منډه کړه فصحابت فقال نبی صلی الله علیه وسلم وقیت شرکم کما وقیتم شرها قال عمر ابن حفص حفظته من ابي في غار بمنا لکه دې دوه روایت دا روایت ما د پلار نه اورېدې دي ورغي چې نبی علیہ السلام چې موږ ته دا صورت وی نمګه فی غار بمنا په یو غار کېو چې په مقام د مینا کېو هغه غار نن په صورت سمجھ دي عقبه دي الته وزیر ان شاء الله بیا